دګار یو سړی رجیک شي او قبر دوازی شي او د قبر نه یو سړی روزي درې ورای و طرف ته د خرا وز وکي او بل طرف ته د خرا وز وکي درې ور د خرا وز وکي او بیا خپل قبر ته راشي او بیا قبر پسې بان شي ډېر مندا به هر مزدګار دا معاملہ کې ده علماء کرام تحقیق وکړو چې اخر د څه بدبختی دو اې د سړی په کیمران کې الله خپه کړای دی چې معلومات وکړل چې د ظالم باندې شا وکړه او بیا به مېر وته رغلا بیا به چې کله دیو دول ده ای به څه خبره وته کړه چې بچو دا سماکا بیا به دوته چې خري غوندې ما یې خپل عادت به وي چې خري غوندا وزینه ماکا الله پاک تمام زندگی او مرګ او حیات دې بی عزت سره مخامخ الله پاک داسې بی عزت کړو چې دنیا بیا تمشه ته درېږي او هر مزدګار د خري غوندې د قبر نه بیا دریا وزینه کی عزت منه دی والدین یو عالم دی هغه وی چې مودا حدیث پاک ورودو چې جناب د مرد قدمه لوند دی جناب د مرد قدمه لوند دی دا حدیث پاک مولدو یا عالم فرماید خدا تیر اسلاف کې دی چې مو د خپل عادت د شپې په ټیم دا پخې دباو کوله تاکي دومره پیرا چې دی بیا خبيولې شو او وی چې وارز مې په خدا باکوله د حدیث زین تروغلو چې نه دا د عدد قدمه لوند چې جنات ته په د ظاهر د حدیث عمل وکا و چې خپل ګیره مې وغوستا چې کله مې د خبي ولې شو په مې په خپل ګیره دي د په اکادمینه صفاکړه او وی چې بیا ثبوتا چې مدرسې ته روغلو بیا و طالب ورته و چې حضرت وګامل عجیب په خیب کړل دي په بهترین بوخ کې روان وي او په دا ګیره مبارکه کې د سپین ملغلره او داسې پراکیتلو چې موته و په دا ګیره به ده د پخېتا سبق کړی دي او زه خو نه د سپتی راوته کوم امو ته بشرو دی په خپل ګیره د پخېتا سبق کوي او زه نه خبره وته کوم بس اخري وا خبر ارس کوم موضوع نه خطو دا خبره شکایت صحیح دی لکه بهر حال حضرت بایزید بستانی رحمت الله علیه تچاو چې حضرت دا دومره لوی مقام الله په صدر کړی بس نه بیا دعا کو ان شاء الله دا خبره وروي نو دا ته فرمایي چې یو شپه ای سورش پاوا الګری به دور ان شاء الله یو سورش پاوا او وی چې ادم منه وبو وخته نو زروغلم ا د وخت مطابق چې کیم د خاطه ګلاس غونډه او امر وروړو وبو چې اومه کتل ادم خبیا ولي وا حضرت بایزید فرمایي چې مو چې دا چې وسه خیب نه جګوي مشره خزدو کله بیا خیب ورنشي او کوي درینه کې دای شي بیا ورسته بیا وزینه وکي چې زه دې څنګه ودرېدم او وی چې دا خپل فرمایي چې سړونه مې دا زمه چې دي دا مې سړونه سره کړپ کړپای والو او زمي سړش پاوا بس دی وبې ته ضرورت شوی او وی چې ذکر په واپ خاصم کړه په بلب خاصم او وی چې ډیر نو واخ سبو قریب مې دې کړه سترګې وغړول ارته وی چې بهزي دي غټم نه ویلوړې چې مو چې دې ته بیا څه سیره وای قسم دې چې دې اسمون ته وکتل پټه خدای وته په وړه بایزید فرمایي چې دې کله خلا وته په وړه الله پاک دې ولایت دروازه ورته خلاص کړ بیا مونږ بایزید جوړ شو عزت منه نشم خبره پیرا کوله خبره مخکا شویدو تاسو چې قسم ایمان مې د سره تزاشد تو به کو نیت ورغلی تو باخو الله ته دومره خوان ورکوي رسول الله صلی الله علیه و مثال پیش کړی دی چې په لګ بیابان کې سړینا سورلی ورکشي ټول د زندګۍ سامان په تړلای وي دای دله منډه وای دله اسورلی ورکشي دای د مرګ په انتظار سملی داس دا کوي بس بیا خبره ختمو
او وی چې کله چې د مرګ په انتظار سملی خو بیا ولای شي چې بیا سترګې وغړوي هغه سورلی بیا بیرته ټول سامان سره رغولي هغه اوس ته یا ایشته هغه رغولوي د څنګه وي او وی چې د سړی دومره خوشحال شي چې ډېرې خوښۍ نه وایي چې او الله ته مې بنده او زه د رب یم دا خو شکر ادا کوي چې یا الله ته مې واقعي رب مسره د احسان وکړو خو د خوښۍ د وجه نه ژبه ختو شي چې یا الله ته مې بنده او زه د رب یم وی چې دا څومره چې د سړی په توبه دا په خپله سورلي باندې خوشحال شو ای دې نه زیات الله پاک دې وګنهګور بنده په توبه خوشحالېږي